أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تلك الجنات التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنات التي جنت دا هغه ده نورثو من په میراث کې ورکو من عبادنا خپل بندگانو ته من هغه څوک کانه چې تقیا پرهیزګار. دا اوله حصہ د په عجز د انبیاء علیه السلام باندې ختم شو چې انبیاء علیه السلام عجز دي، الله ته فریاد کوي، د الله عبادت کوي، د الله نه غواړي. او دا ټول ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام او دارنګې یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام، دارنګې موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، دا ټول انبیاء علیه السلام چې دي دا ټول الله ته عجز دي، د الله نه غواړي، الله ته خپل عجزي پیش کوي. دا اوله حصہ په دې باندې ده چې دا انبیاء علیه السلام چې دي دا عجز دي او د دیو په خپل وس بس کې هیڅ نشته. دې کې الله جل جلاله د جنت خبره وکړه. جنت مطلب دا چې میراث وړي څوک نو هغه خپل نسب خي چې زما دا نسب دی، دا زما پلار دی، دا زما مور ده، او چې دا بارې سره نشي وړی نو چې هغې له د دې ضرورت دی، مطلب دا چې هر سړی نشي وړی نو دارنګې جنت چې دی نو دې له هم خواري پکار ده. ځان به د بدعت نه، د کفر نه، د شرک نه بچ کې نو هله به مطلب دا چې په میراث سره ته جنت وړې چې ستا عقیده د توحید د سنت او په سنت طریقه باندې ته چلېږي او ستا عقیده ښی د توحید او دارنګې د الله تبارک وتعالی کتاب ته ته ناست او دا ته زکې د علماو نه، دا کتاب د علماو ته زکې نو الله جل جلاله عمن والله طالب جنت درکې. او دارنګې دا معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام ویلو چې د بندگانو حق په الله باندې دا دی چې الله به ولا جنت ورکړي او دا الله حق دا دی چې د عبادت ته الله پاک کوي، دارنګې عقیده به صرف په الله تبارک وتعالی باندې ساتي او په بل چا باندې به عقیده نه ساتي، په یو الله به ساتي. نو دارنګې مطلب دا چې دلته کې وي چې تقیه هغه پرهیزګاري، ځان د کفر نه، د شرک نه، د رسوماتو نه او دارنګې مطلب دا د بدعت نه ځان بچ کړی نو دا به هم میراث سره جنت وړي. او دارنګې چې عقیده خراب وه نو دا په میراث سره جنت نشي وړی، ځکه نشي وړی چې مطلب دا چې دا عقیده چې دا هغه ګنده ده، هغه پلیته ده، هغه د بدعت ده، هغه د کفر ده، هغه د شرک ده او په خپله مرضۍ باندې دی ژوند تېروي او د نبي اسلام په طریقه باندې دی ژوند نه تېروي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ویلي دی ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه. دا نبی اسلام ویلي دی چې زما د سنت سره څوک محبت ساتي، زما طریقې سره نو مطلب دا دی چې هغه زما سره ساتي او څوک چې زما سره ساتي نو په جنت کې به زما سره یو ځای. نو چې دارنګې تابعداري د انبیاء علیه السلام او موږ له د نبی اسلام تابعداري خاص دا پکار ده چې موږ او د هغه په نقش قدم باندې چلیږو. نو چې زموږ عقیده د توحید تلک الجنات التي جنت هغه دی نورثو موږ په میراث ورکو من عبادنا خپل بندګانو ته من هغه چاته کانه چې دی تقیه هغه پرهیزګاري، من هغه څوک کانه چې تقیه پرهیزګار. او دارنګې سورۃ تحریم کې ویلي چې څوک د الله نه ویرېده ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. څوک چې د الله نه ویرېده نو الله تبارک وتعالی بدل رزق ورکړي د هغه ځای چې د ګمان به هم نه وي. دلته کې وایي چې څوک پرهیزګاري نو هغه دپاره جنت دی، چې څوک پرهیزګاري او څوک د الله نه یریږي، دا ناکاره کارونه نه کوي. ناکاره کار مطلب دا چې د بدعت، د کفر، د شرک دا کارونه نه کوي نو دله به دا ورکېږي. دا اوله حصه
په عجز د انبیاء علیه السلام دا ختم شو. دویمه حصہ په عجز د ملائکو. وما نتنزل الا بامر ربک، نه را کوزیږو موږ جبرئیل السلام الا بامر ربک مگر په حکم د رب ستا. له خاص الله د پاره ما بین ایدینا و ما خلفنا، اختیارات دي د الله د پاره، الله جل جلاله د پاره، او علم دی د الله د پاره وم چې څه مخکې دي او څه وروسته دي. وما بین ذالک، او څه چې ما بین د دې کې دي په منځ د دې کې دي. وما کان ربک نسیا، او نه دی رب ستا هېرونکی. دارنګې دا په سورۃ کهف کې موږ ویلو نبی سلام نه سوال شو. دارنګې مشرکین ته سوال کړو چې د ذوالقرنین په باره کې موږ ته حال ووایه، د هغه حالات څنګه و. او دارنګې مطلب ده چې د روح په باره کې موږ ته حال ووایه، او د اصحاب کهف په باره کې موږ ته حال ووایه. نبی سلام نه انشاءالله شیخان ذکر کوي چې ير شوتې نو 18 ورځې یا 15 ورځې وحی بند وه او جبرئیل سلام نو راغلی. نبی سلام ډېر پریشان و. جبرئیل سلام چې راغی وی ته ولې رانلې، روزه ته ولې رانلې، ډېر ورځې ته رانلې. هغه وایي موږ نه راکوزېږو، خو موږ چې راکوزېږو په حکم د رب باندې راکوزېږو. دارنګې د الله تبارک وتعالی د پاره اختیار دی، د الله تبارک وتعالی د پاره علم دی، څه چې مخکې دي او څه چې وروسته دي، او په مابین د دې کې او الله جل جلاله چې دی د الله جل جلاله نه تاسو یاد شي خو نه الله تبارک وتعالی ته پرې ښودنې. دا هغه خبرې ته اشاره ده. وما نتنزل، او موږ نه راکوزېږو الا بامر ربک مگر په حکم د رب ستا. موږ د حکم د الله جل جلاله په حکم باندې راکوزېږو چې الله راته وایي چې لاړ شه. نو جبرئیل السلام چې دی عاجز دی، د الله د حکم تابعدار دی. دارنګې ټول ملائک چې دي د الله د حکم تابعدار دي، په خپل اختیار باندې هیڅ څوک چې دی دا څه نشي کولی. نه انبیاء علیه السلام څه کولی شي، نه ملائک کولی شي، ټول الله ته محتاج دي. وما نتنزل، موږ نه راکوزېږو الا بامر ربک مگر په حکم د رب ستا باندې. له خاص الله لپاره ما بین ایدینا، څه چې به مخکې دي، وما خلفنا، او څه چې وروسته راتلو واله دي. وما بین ذالک، او څه چې ما بین د دې کې دي. وما کان ربک نسیا، او نه دی رب ستا پرېښودونکی یېرونکی. الله جل جلاله مطلب دا دی چې د هغه نه تاسې یاد شی خو نه وي، او مطلب دا دی چې ته پرېښودی، خو لیکن د الله حکم نه و. الله وایي چې اوس لاړ شه، نو موږ رالو. الله نه ویلي نو موږ مطلب دا دی چې موږ هغه ځای ته نه ځو چې الله حکم نه کړی. چې الله موږ ته حکم وکړي نو بیا موږ کوو. رب السماوات، رب د اسمانونو دی، والارض د ځمکې دی، وما بینهما، او څه چې منځ دې کې دی. فاعبدوه، د الله بندګي کوئ، د الله عبادت کوئ. واستبر، او په دې باندې ځان صبر کړه، په دې باندې ځان کلکه. لعبادته، په بندګۍ د الله پاک، په عبادت د الله پاک. هل تعلم له سمیا، او ته پیژنې د الله دپاره بل امنان، بل مطلب دا چې د الله په شانتې بل څوک شته، هېڅ څوک هم نشته. یو الله جل جلاله دی، عمن والوه دی، چې د هغه مناسب هېڅ څوک نشته. الله تبارک وتعالی دې موږ او تاسو نصیب کړي. الله دې نه مرګه پورې د قرآن پاک علم په دې باندې موږ او تاسو وچلئ. دا خدمت دې زما او ستاسو الله پاک واخلي. واخر دعوانا الحمدلله.